د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یو کان فالګر د خوراک نه کې کول. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام و چې د حلف طور د خپل ګټې نه به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکوله. یو ځل هغه څه خوراک راوړو او حضرت د هغې نه یو نوڼۍ وخوړله. غلام عرض وکړو چې تاسو به روزانه مانه پوښتنه کوله چې په کومه ذریعه دې ګټلې ده. نن مو تپوس نه کړو. هغې وفرمیل چې د سختې لوږې په وجه مې تپوس نه کړو. اوس ووایه. عرض یې وکړو چې د جاهلیت په زمانه کې په یو قوم تېرېدم، په هغې مې منتر ویلی و، خو هغې ما سره واده کړی و. نن زه هغه خوا تېرېدم، هغې کره واده و، نو ما ته یې دا خوراک راکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې تا زه هلاک کړم. دې نه پس یې په خلق کې لاس ورکړو او د کې کولو کوشش یې وکړو، خو یو نوڼۍ چې هغه هم د سختې لوږې په حالت کې خوړلې شوې وه راونوتله. چا عرض وکړو چې اوبو سره په کې راتلی شي. یو لویه پیاله د اوبو یې راوغوښتله او اوبه یې څښلې او کې به یې کولو، تر دې چې هغه نوڼۍ یې راویستله. چا عرض وکړو چې الله تعالی دې په تاسو رحم وکړي، دا ټول تکلیف د دې یوې نوڼۍ په وجه برداشت کړو. ویې فرمیل که چېرې زما د ستا سره دا نوڼۍ راوتلې وي نو هم به ما راویستله. ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کوم بدن په حرام مال وپاللی شي اور د هغې دپاره بهتر دی. ما ته دا یره وشوه چې زما د بدن څه حصه په دې نومړۍ سره پالنه بیا نه مومي. پیدا کې لیکي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دا قسمه واقعې څو وارې پېښې شوې وې چې په طبیعت کې یې احتیاط زیات و، چې لږ غوندې شک به یې پیدا شو نو کې به یې کولو. بخاري شریف کې یو بله کیسه د دې قسمه ده چې یو غلام د جاهلیت په زمانه کې څه کهنت یعنې د غیبو خبره د نجومیانو په طور چاته ښودلې وه. هغه اتفاقاً صحیح شوه. خلکو دې غلام ته څه ورکړل چې هغه په خپل مقرر رقم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورکړل. هغې وخوړل او بیا یې چې څه په ګېډه کې وو ټول یې کې کړل. په دې واقعاتو کې د غلامانو مال ضروري نه دی، چا ناروا دي وي، دواړه ګمانه پکې شته، خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ډېر احتیاط په وجه د شک مال هم خوښ نه کړو.